بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه سبق نمبر 28 سے او الدرس السادس شپږم درس په ان شاء الله نن موږ شروع کوو. په شپږم درس کې اخره کې موږ لا قواعد را کړي دي. قواعد د قاعدې جمع ده، د طریقې د قاعدې د قانون جمع ده. قواعد الاملا، املا څه ته وایي؟ اوس د املا لږ تعریف کوو. د املا تعریف ما دلته لیکلی. املا څه ته وایي؟ املا په روانه عبارت لیکلو او جملې جوړولو ته وایي چې انسان په روانه لیکل کوي، لکه بالکل ودرېږي پکې نه، یا جملې جوړوي او هغې کې څه غلطي نه کوي او تیز تیز روانې لیکل کوي، دې ته املا وایي. ٹھیک شوه؟ یا یو استاد دی، هغه اوس شاګردانو ته په خوله باندې الفاظ وایي او هغه طالبان یې زر زر لیکي، ځان سره یې زر زر لیکي، نو دې ته املا وایي. املا څه ته وایي؟ قواعد الاملا، د املا قواعد، د املا قاعدې. نو ګورئ د املا تعریف اول زده کوي. املا په روانه عبارت لیکلو او جملې جوړولو ته عبارت وایي چې انسان په خپله جملې جوړوي او په روانه عبارت لیکي، غلطي پکې نه کوي او ودرېږي هم پکې نه، سستي هم پکې نه کوي، دې ته املا وایي. اوس موږ له هذا اسم اشاره راکړې. هذا د نږدې د مذکر دپاره راځي. هذا موږ وایو هذا قلم، هذا قلم، هذا قلم. دا هذا اسم اشاره ده، دې ته اسم اشاره وایي. هذا اسم اشاره د مذکر دپاره ده. دا هذا اسم اشاره د مذکر دپاره ده. هذا په ویلو کې ها الف ها راځي. په ویلو کې ها الف ها ذا هذا ویل کېږي، او په لیکلو کې کړه زبر دا ها الف ها نه ویل کېږي، د الف په ځای باندې کړه زبر ویل کېږي. په لیکلو کې کړه زبر سره ویل کېږي، لکه هذا. په ویلو کې داسې د ها الف سره ویل کېږي، خو په لیکلو کې د ها الف سره نه ویل کېږي، کړه زبر سره ویل کېږي. او څنګه چې په ویلو کې ها الف ها ویل کېږي، دغه شانتې ها کړه زبر ها ویل کېږي. نو فرق پکې نشته، که ها الف سره ولیکلی شي او که ها کړه زبر سره ولیکلی شي، دواړه یو شان ویل کېږي. خو قاعده او قانون دا دی چې دا ها به هذا به کړه زبر سره لیکي، ویل کېږي به الف په شانتې او لیکي به د کړه زبر سره هذا. دغه شان اوس هذه دی. یو هذا چې دی د دې معنی د دا، خو دا د سړي دپاره مذکر دپاره، او هذه معنی د دا، خو دا د مؤنث دپاره ده. هذه دا هم اسم اشاره ده، مؤنث دپاره ده. دا هم اسم اشاره د مؤنث دپاره ده. دا هم په ویلو کې ها الف ها ذهی ویل کېږي، ها الف ها ویل کېږي. په ویلو کې الف سره ویل کېږي، دا ها الف سره ویل کېږي، خو په لیکلو کې بغیر د الف نه کړه زبر سره ویل کېږي، لکه ها کړه زبر ها ذهی، ها ذهی. ٹھیک شوه؟ نو دا خو د هذا اسم اشاره باسو او د هذه باسو، چې هذا اسم اشاره دا د مذکر دپاره ده، هذه اسم اشاره دا د مؤنث دپاره ده. هذا هم ها الف ها په ویلو کې ها الف ها ویل کېږي، او هذه چې دی دا په ویلو کې ها الف ها ویل کېږي، خو په لیکلو کې دواړه د کړه زبر سره ویل کېږي، الف سره نه ویل کېږي، لیکل کېږي نه په الف سره، دا به کړه زبر سره لیکي. اوس د الفاظو معنی راله د سبق په اخره کې راکړي دي. سقف چت ته وایي. چت د چت ګورئ دا چت دی، دا د کمرې چت دی. د کمرې د چت دا دننه حصه چې ده که نه، دننه حصه دې ته سقف وایي، او د بار حصې ته سطح وایي، سطح. نو دا د سقف د چت لاندې حصه ده، د ښکته حصه کم طرف ته چې موږ دا پکې ځوړندو، دغې ته د چت دغې حصې ته سقف وایي. او چې کوم د چت د پاسه حصه ده که نه، نو هغې ته سطح وایي، سطح. د چت بره حصه، د چت لاندې طرف ته سقف وایي، او د چت بره طرف ته هغې ته سطح وایي. ظلام د ظلام تیارې ته وایي، تیارې ته. او مطبخ مونږ ورته د اوس د انګریزي الفاظو کې ورته کچن وایي، مونږ ورته بورچی خانه هم وایو، او د نغریم ورته وایو، د پخلو ځای ته چې کوم ځای کې انسان پخلی مخلی کوي هغې ته مطبخ وایي. مکان ځای ته وایي، ځای ته کور ته مکان وایي، د اوسېدو ځای ته مکان وایي. دا قلم چې زه چېرته ږدم هغې ځای ته مکان وایي. دا کتاب چېرته ږدم دغه ځای ته مکان وایي. زه چې څه شي یو ځای کې ږدم، یا زه په خپله یو ځای کې اوسېږم هغه ځای ته مکان وایي. حمام
حمام غسل خانې ته وایي. یو ګورئ بیت الخلا وي، یو غسل خانه وي. غسل خانه معنا غسل معنا لمبلو ته وایي، غسل خانه د لمبلو ځای، او بیت الخلا د اودسماتي ځای. نو غسل خانې ته د لمبلو ځای ته حمام وایي، حمام. او د اودسماتي که غټ اودسماتي انسان کوي، که ورکوټی اودسماتي کوي، نو هغې ته مرحاض وایي، مرحاض. نو حمام غسل خانه او مرحاض بیت الخلا. او بیت کور ته وایي، بیت کور ته وایي. او قصر قصر بنګلې ته وایي، غټ محل ته وایي، د انسان غټه بنګله هغې ته قصر وایي. ټیک شوه. ښه، زاویه یو ګوټ ته وایي. د کمرې 4 ګوټونه دي که نه، نو د یو ګوټ ته زاویه وایي، او په اردو کې ورته کونا وایي، کونا. او موږ ورته په پښتو کې ګوټ وایو. ټیک شوه. دا د کمرې دا 4 ګوټونه دي، نو د هر یو ګوټ ته موږ ګوټ وایو. په عربۍ کې هر یو ګوټ ته زاویه وایي. دا یو ځان له زاویه ده، دا ځان له زاویه ده، دا ځان له زاویه ده، دا ځان له زاویه ده. دولاب الماری ته وایي. انسان چې پکې کپړې ځوړندوي یا خپل داسې خاص څیزونه یو ځای کېږدي، هغې الماری ته په عربۍ کې دولاب وایي، دولاب. او سلم پوړو ته وایي. دا انسان چې بره چت ته په پوړو باندې خیږي، دغې ته سلم وایي. جار ګاونډي ته وایي. موږ ورته پښتو کې ګاونډي وایو، په اردو کې ورته پړوسي وایي، هغې ته جارون وایي، جار. صندوق دا بکس ته وایي. او ثقب دا سوري ته وایي. دیوال کې سوری وي یا داسې بل یو څیز کې سوری وي، نو هغه سوري ته په عربۍ کې ثقبون وایي، ثقب. او حصیر چټۍ ته وایي. انسان چې چټۍ ځان ته خوراک کوي، په هغې کیني خوراک کوي یا هسې پې ناسته کوي، نو هغې چټۍ ته په عربۍ کې حصیرون وایي، حصیرون. او غرفتن په دې بیا موږ وقف کوو، نو غرفه وایو، کمرې ته وایي. ناحیه دا طرف ته وایي، اردو کې ورته طرف وایي، او جانب ورته وایي، موږ ورته طرف وایو. نو ناحیه لکه ګورئ د جومات طرف، د دکان طرف، نو هغه طرف ته ناحیه وایي. سجاد دا قالین ته وایي، قالین. انسان چې په کمره کې یا په بیټک کې یا په مدرسه کې کم قالین خوری، هغې قالین ته په عربۍ کې سجاد وایي. میزاب مونږ ورته ناوه وایو، په اردو کې ورته پرناله وایي. څنګه د بیت الله شریف باندې باران کیږي، نو د هغې ته هغه خپله ناوه لګېدلې ده، په هغه ناوه باندې اوبه راځي ښکته، هغې ناوې ته په عربۍ کې میزاب وایي. نو هغه چې کوم په بیت الله شریف کومه دغه ده میزاب دی، ناوه ده، هغې ته میزاب رحمت وایي. نور دا رڼا ته وایي، روشني اردو کې ورته وایي. لیل شپې ته وایي، نهار ورځ ته وایي. او ملف فایل ته وایي، فایل. دا انسان ځان له کاغذونو یو ګته پیدا کړي، ټول کاغذونه ګته په منځ کې بند دي، هغې ګتې ته چې دا ټول کاغذونه، ضروري کاغذونه، سندونه وغیره پکې انسان ایښي، هغې ګتې ته فایل وایي، فایل. نو هغې ته په عربۍ کې ملفون وایي، ملف. قلم جاف چې دی، دا بالپن ته وایي، بالپن. موږ ورته بالپن وایو، او په عربۍ کې ورته قلم جاف وایي. دا اوس بالپن دی، په دې بالپن یو پن وي، صحیح والا پن، او یو دا بالپن وي، کم بالپن باندې چې موږ لیکل کوو، صحیح پکې نه اچوو، هغې خپله صحیح وي، بس یا ختم شي، بیا دا بالپن چې دی دا ردي شي، هغې ته قلم جاف وایي، جاف. قلم جافن. ټیک شوه. او قفل تالې ته وایي. او مفتاح دا چابي ته وایي. نو دا الفاظ او معنی په دې باندې ځان مخکې نه ځکه پوهول پکاري چې عمده الفاظ معنی بیا په درس کې راځي. کوم سبق موږ له راکړی وي، نو دی دا سبق په اخر کې لیکلی وي، خو موږ یې ځکه مخکې وایو چې عمده الفاظ به بیا موږ ته په سبق کې راځي، بیا به راته مشکله وي، هر یو لفظ ته به بیا ځان له لیکل کوو، دا به ډېره ګرانه وي. نو موږ اول دا کم قواعد لیکلی وي په کتاب اخره کې، نو اول مونږ د درس په شروع کې هغه قواعد به لیکو، او بیا به الفاظ معنی وایو. نو انشاءالله دې نه پس به بیا مونږ په الدرس السادس کې اولنی سبق وایو، بیا به دویم سبق وایو. په اولنی سبق کې بیا مونږ له مفردات راکړي. مفرد وایي ځان له یو لفظ، مفردات بیا د هغې جمع ده. لکه ګورئ دا هذا، دا ځان له یو لفظ دی. تلکا ځان له بیل لفظ دی.
نو د بیل لفظ ته مفردات وای، بیل لفظ ته مفردات، یو لفظ ته مفرد وای، دا ځان له مفرد دی، دا ځان له مفرد دی، بل ورسره که دا ځان له مفرد دی. نو دغه د مفرد جمع بیا مفردات دي. پنځه شپږ الفاظ چې رایوځای شي نو موږ هغې ته مفردات وایو، ځان له لفظ ته مفرد وای. نو مفردات په انشاءالله دې نه پس درس کې زده کوو او بیا به د هغې نه پس انشاءالله موږ پوره جملې جوړو. نو دا ابتدایي سبقونه دي، دا بنیادي سبقونه دي چې دا موږ یادو، بیا به موږ عربي لیکل او ویل چا سره تکلم کول خبرې کول به راته اساني. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.